الرحمن الرحیم زموږ دا احتجاج چې ونننې دا کم کالج چې د مټې دپاره منظور شوی و هغه سبحانخوا ته تللی دی د هغې خلاف و دا د ټولو پارټو مشترکه احتجاج و ټولې پارټۍ کې دې کې شامل وي او انشاءالله آینده لپاره دلته به موږ د مټې په سطح باندې د ټولو پارټو یو کمیټي جوړه کړې ده د هغې کې به مشورې کوو چې څه لایحه عمل به خو فلحال دا دی چې مونږ ایم پی ای صاحب له یو هفته ورکړه د یوې هفتې نه پس مونږ دلته د مټې دا روډ هم بندولی شو ولې چې په دې باندې د ډیم دپاره ډېر ټرافیک دی مونږ دلته د چپقه د مټې چوک کې درنه هم ورکولی شو او بل پروګرام به زموږ دا وي چې د مټې نه برپور غټ تعداد کې مونږ خلک وباسو او په شپقدر چوک کې به یو غټ احتجاجي مظاهره او هغې کې ناسته به وي درنه به وي او تر هغې پورې به زموږ د احتجاج شروع وي چې مونږ د خپل حق دې مټې ته نه وي راوړی په 2013 کې هم دې د مټې خلکو ته ما اعلانونه کړي دي په جلسو کې مو ته دا ویلي چې ډګري کالج یې دله منظور کو او اوټ وله ورکې اوس به زه د مټې خلکو ته څه وایم چې ډګري کالج څه شو چېرته لاړو یو خبره زما واورئ زه هم دغه پارټۍ سره تعلق ساتم په دوی به په ما باندې قسم قسم دغه لګوي چې دی یو خوا روان دی او بل خوا روان دی هېڅ چېرته هم نه ځم زه به دغه پارټۍ کې د دیوال په شان ولاړ یم ستا دا نوم به د دې پارټۍ نه ورکوم انشاءالله د دې نه پس په هر یو جوماتونو کې به اعلان کوئ د هرې پارټۍ قیادت به روځي اول ته چې کوم کالج دی د هغې مخې ته به احتجاج کوو یار مونږ روزو نو تاسو ولې نه روزئ دا خو یوازې زمونږ د بچو د مستقبل مسله نه ده ستاسو د بچو د مستقبل خبره نه ده مونږ ستاسو دپاره جنګېږو مونږ پې ځان وژنو نو تاسو مه روزئ که نه یار خو یو خبره زما واوره ایم پي ای ته د اقتدار په مستۍ کې ناست دی تا نه مخکې وروستو ګاډي روان دي ته په یو بله نه شکې خو چې تا نه دا د ایم پي ای نوم لرې شي نو ته بیا صرف عرب پاتې شي نو انشاءالله الرحمن د مټې خلکو ته زه یو خبره کوم تاسو باندې به د خپلې ښځې طلاق یې کړو تاسو ته لوټ ورکړو تاسو یوه واده ما سره وکړئ خو دا کالج یې اخوا یوړو او دلته یې نړو نو تاسو به بالکل د لوټ نه ورکوئ د دغه مخالفت کوئ اول به یې زه کوم بیا به تاسو کوئ زه د خپلې پارټۍ کسانو ته دا ویم چې دا غیرت صرف په پی ټي آی کې په ما کې دی تاسو کې نشته تاسو د دې مټې خلک نه یې رزق ورکولو ولا د هر څه ورکولو ولا عزت ورکولو ولا ذلت ورکولو ولا دا د الله ذات دی دا ایم پي آی سره نه دی دا الله پاک سره دی نو مهرباني وکړئ دا د غلامۍ زنځیرونه وشلوئ راپاسئ د ده خلاف راپاسئ دا ته چې کوم فرعونیت په موږ باندې شروع کړی دا فرعونیت ختم کړئ مټې دپاره به زه په هر قسم ستا مخالفت به زه کوم دا لارې او دا کوڅې او دا روډونه خو د تیرا یو سیک راول او دغه د ایم پي ای که نو هغه به هم کوي کړی او یو واده را سره وکړئ خو دا کالج یې دلته رو نړو یو واده تاسو ټولو نه غواړم لاس اوچت کړئ چې دلته دواګانو راشي په سخا ټماټرو باندې ولرئ د دې مټې نه ولې دا نوم ختم کړئ چې څنګه عزت هم ورکړي دغه صاحب ولې بې عزتي هم ورکړئ وسلام ماشوم د لاس نه کتاب اخیستل کېږي د هغه په لاس کې چرس وایس ورکړی کېږي دا د راتلونکو نسلونو د تباهۍ د هغوی د مستقبل مسله ده خو دا داسې راته ښکاري چې موږ سیاسي پارټو ته د دې احساس نشته د مټیانو ته د دې احساس نشته دې ملک صاحب ته پته ده دا ملک صاحب ګواه دی چې په هغې اجلاسونو کې یو دا تجویز پیش کړی شوی چې د دامان مسله پکې راولي یو دا تجویز پیش کړی شوی چې د ډیم مسله پکې راولي ما ورته وی زما د دامان پکار دی زما د ډیم پکار دی زما کالج پکار دی زما بچی د تعلیم پکار دی زما بچی د قلم پکار دی زما بچی د کتاب پکار دی زما بچی چې افسر شي داسې ډېر ډامانونه به واخلي زما بچی چې افسر شي داسې ډېر ډامونه به یې جوړ کړم نه روپۍ
هیڅ باندې کمپرومایز نه کوو وروڼو دار دلته پړه لیکه خلک ولاړ دي د دنیا اقتدار په دنیا باندې اقتدار چا په وسله باندې نه دی کړی تاسو په خپله د حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم تحریک وګورئ او که یو طرف ته مونږ ته د تور شرنګار ښکاري د هغه د تور شرنګار په شا باندې دا صحاب صفه علمي تحریکو وروڼو تاسو موجوده وخت کې وګورئ که په دې دنیا باندې قیادت په وسله او په ټوپک کې دی نو امریکې په ویتنام کې شکست دا کم احتجاج چې کم مونږ وکړو ان شاء الله دا زمونږ لومړی احتجاج و د دې نه پس چې نور احتجاجونه راځي ان شاء الله نور به هم کوو تر هغې پورې به مونږ احتجاجونه کوو چې تر څو پورې زمونږ دا د مټې حق چې کم دی دا ډګري کالج چې کم دی او دا کم نوم یې چې ورکړی مټه 2 نو ان شاء الله دا د مټې ځمکې ته وروړو هغې پورې به مونږ احتجاج کوو ځکه چې د احتجاج او دا درنې مونږ ته د عمران خان نه په میراث کې پاتې شوي دي د نو چل موږ ته هغه ښوولی دی چې خپل حق به څنګه راوړی نو انشاءالله که هغه په درنه وي که هغه په جلسې په جلوسونو وي که په څومره زور باندې وي انشاءالله هغه به موږ خپل لګو او د خپل تن بدن د بچو د هر قسم قربانۍ ته موږ تیار یو خو خپل حق غواړو نور څه زیاتیات چا سره نه لټو خپل حق غواړو که په سوال وي که په زور او که په هره طریقې موږ به د خپلې د مټې د بچو حق غواړو